وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم. محترم مسلمانان ورون، د قرآن عظیم الشان دوه درې آیته ماستی په مخکې تلاوت کړله. الله رب العزت فرمای چې بېشکه هغه خلک چې دوی وایي چې زموږ رب الله دی او بیا پر دغه عقیده باندې دی دغسې مستقیمه واوسېدلی، نو الله رب العزت فرمای دغو خلکو ته زه څه ور ورکومه؟ نو د الله د رحمت فرشتې راځي. مفسرین فرمایي چې دا پر وخت د زکندن دا فرشتې راځي دغه انسان لره دغه مؤمن له چې یو واره کلمه ویلې وي او بیا ژوند هم په دغه کلمه باندې تر کړی، نو دغه فرشتې و دغه مؤمن ته یو څو بشارتونه ورله ورکوي، یو څو زیرې ورله ورکوي، او دا فرشتې ورته یې الله تخافوا ولا تحزنوا چې ته ویرېږئ مه او غم مه کوه، وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون دغه جنت زیری واخله چې هلته سره وعده کوي. او فرشتې نور هم ورته وی چې نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفي الآخرة د دنیا په زندګۍ کې موږ له تا سره ملګري او په آخرت کې به هم له تا سره ملګري، ولکم فیها ما تشتهي انفسکم ستاسو دپاره به هغه څه چې ستاسو نفسونه یې غواړي هغه به ستا دپاره، ولکم فیها ما تدعون او په جنتو کې به ستا دپاره هغه څه چې کوم څه ته یې غواړي، او نزلا من غفور رحیم دا مېلمستیا ده دغه ذات له طرفه چې هغه بخښلو والا ذات دی او مهربانه ذات. محترم مسلمانان ورون، هدایت او کلمه خبره مې کوله چې هدایت ډېر لوی نعمت دی چې الله رب العزت یې د مؤمن په نصیب. دغه آیتونه چې ما ستاسو په مخ کې وویله دې ته که انسان د سوچ او فکر وکړي چې د مؤمن څونه غټ شان دی، څونه غټ مقام دی، څونه غټ حیثیت دی، الله رب العزت وده ته په کومو نظرو باندې ګوري، کوم تعلق دی چې الله رب العزت د خپل مؤمنه بنده سره ساتي. د قرآن مجید کې کوم وخت چې د عام انسانیت الله رب العزت خطاب کوي یا بني آدم ای د آدم اولادې ای د آدم اولادې دا تمام انسانیت وي، او کوم وخت چې مؤمنانو ته الله رب العزت خطاب کوي یا ایها الذین آمنوا ای د ایمان خاوندانو ای د ایمان خاوندانو، هغه تعلق الله ور یادوي چې زما او ستا په مابین کې یو تعلق دی، ستا پر ما باندې ایمان دی، زما پر ربوبیت باندې، زما پر خالقیت باندې، زما پر وحدانیت باندې. علماء مثال پیښوي چې یو پلار چې زوی ته کوم خبره کوي نو یا زما زویه ته راسه خبره ده زما زویه اول واره وده ته دا د ترحم کلمه وده ته هغه محبت ور یاد کړي چې دا زه چې وروسته کوم نصیحتونه درته کوم هغه ستا د فایدې دپاره دا ډېر ستا د ګټې دپاره. نو الله رب العزت هم کوم وخت چې وایي مؤمنانو ته خبره کوي نو الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا ای د ایمان خاوندانو، یې د دا نور انسانیت یې ځای راجلا کړی چې زما او ستاسو په مابین کې بل تعلق دی، خصوصي تعلق دی ستا پر ما باندې ایمان. او بیا دې دنیا ته 1,40,000 زیات کم پیغمبران را آسماني کتابونه نازل سول، هدایتونه را لواعظین ناصحین صحابه او تابعین تابعین تر قیامت ورځې پورې هر عالم چې درجه هر ناصح واعظ چې درجه خبره کوي پر ډېره مختصره خبره باندې خو انسانیت سر نه خلاصي، ډېره کوچنۍ خبره ورته کوي. خبره دا ورته کوي چې دغه دنیا ژوند دا ډېر مختصر دی، انتهایي ډېر مختصر دی، بلکې دغه د یو بلې غټې دنیا دپاره چې د هغې بیا سر نه ښکاره کوي، پای نه ښکاره کوي، د ابدالآباد دپاره ده. د دغه کوچنۍ مختصره دنیا هغه ابدالآباد ګرده پر دې باندې ولاړه ده. امام غزالي رحمة الله فرمایي چې آخرت ورځ څونه اوږده ده، د ابدالآباد څونه قدر حیثیت دی، دا زموږ د انسانانو د پوه کېدلو لپاره یو مثال مازې زده کړئ چې له دا مځکې تر اسمانه پورې که دا چیرې ټول ژدن شي، د ژدنو دانې د ژدنو هغه د کوچنۍ دانه ده، که دا چیرې ژدن شي او زر کاله بعد یو کارګر راځي یوه دانه وړي، یو زمانه به راشي دا ژدن به ختم شي، ولې محدوده دی، یو حد شته، لیکن د آخرت ورځ او دغه د ابدالآباد زندګي هغه نه ختمېدونکې ورځ ده. نو دا دونه غټه ورځ هغه په دغه کوچنۍ دنیا باندې ولاړه. نو په دغه دنیا کې الله رب العزت فرمایي ان الذين قالوا ربنا الله، بېشکه خلک دی چې زموږ رب الله دی، یعنې ایمان یې راوړل، ثم استقاموا بیا پر دې باندې جماع هم سولې، نعوذ بالله مرتد نه سولې، کافر نه سولې، اسلام یې نه پرېښولی،
بلکې چې دا کلمه پر ژبه باندې چې لا اله الا الله محمد رسول الله دا تر وخت تر ځکندنه پورې مور ورسوله ځان په دغه اسلام په دغه دین کې وساتلی. نو الله فرمایي ثم استقاموا بیا د پر جماعت استقامت وکړي څه ورله ورکوه ډېر څه ورکوم په دغه آیاتو کې الله رب العزت د کیسې نقشه باندې پېښ شي چې الله فرمایي تتنزل علیهم الملائکه پر ده باندې فرشتې نازله دي. روایاتو کې راځي چې مؤمن بنده کوم وخت د روح ورله ورکوي نو د دوی جلا شان دی او د کافر جلا شان دی. کافر له چې کومې فرشتې ورځي هغه د غضب په شکل کې ورځي په بد شکل کې ورځي په وحشي شکلو کې ورځي او له ده سره چې معامله کوي هغه د سختیو د غضبو هغه ورباندې کوي. لیکن مؤمن له چې راځي اول واره بشارتونه وراوړي. روایاتو کې د تحدي نظر چې د نظر تر کومه ځای کار کوي تر هغه ځایه د فرشتې په لینو کې ولاړې جنتي دسمالونه جنتي ګلدانیانې ورته نیولي او ورته وایي یا ایتها النفس المطمئنه مطمئنه روح ولا ورته وایي ارجعي الى ربك راضيه مرضيه درځه د خپل رب طرف ته دا سیستم خوشاله الله به هم تا خوشاله کوي. او د حالت ورته وایي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي زما په بندګانو کې داخل سه. الله فرمایي هغه بندګان انبیا نیکان صدیقین شهدا ښه خلک چې زما بندګان دي الله فرمایي په هغې داخل سه وادخلي جنتي زما جنت ته درځه جنت به د میلمستون دي په هغې کې زه د مؤمن او د نیکو بندګانو اکرام کوم اعزاز کوم. نو فرشتې چې کوم وخت راځي الله فرمایي تتنزل علیهم الملائکه فرشتې ورباندې نازله دي د رحمت فرشتې او هغه د بشارتونه ورکوي چې معمولي کسافونه ده په دنیا کې د کافر ژوند یا د مسلمان د کافر د رب تر اسمانو لاندې د رب پر مځکه د رب پر رزقو باندې د رب په هوا او د رب په شیانو باندې ژوند کوي. لیکن نعوذ بالله وایي رب نه د ذات منم نه د صفات منم نه د کلام منم نه د پیغمبر منم نه د جنتونه منم نه دوزخونه نه حساب کتاب یو شی نه منم دونه سرکشه دی. وبله خواته مؤمن په دې شان رب له روان دي د تندې پر سجدو باندې ورته لګولې دي په دې شان باندې روان دي توافونه د رب د کعبه کړی دي په دې شان روان دي چې خپل ژوندۍ کې روزي ورته نیولې دي په دې شان روان دي چې خپل حلال مال زخه دی راولې څو دي د رب د رضا د پاره خپل مالونه قربان کړی دي او الله له هغه زبه باندې روان دي په کومه زبه باندې د کلمه چې لا اله الا الله محمد رسول الله یا به قران په ویل یا به ذکر په کوي د خدای حدیث شریف کې اجب خبرې دي چې انسان